وللعباد او د عباد لپاره افعال اختیاریه افعال اختیاریه شتا دا بندا بالکل بی اختیار نه دی دا ولا الله پاک جل جلاله دا اختیار ورکړي خدا بندا دون دے چې دا اختیار د تجګم ملاو دي نو مختار کول نه دي د دې مثال بل تزا غدر کم چې کم علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ دا کړه دا ور کړه دې پک دې نو ګور هغه مولا سره ته ودرېګه قم باذن الله شهدا ټول چټ درواله چې ورزشي وش خیخ پوچا تا لا بلا نا تیګه دا بلم بځي وچاته کا بلنش دکون پکې اختیار دې کین علي شیر خدا رضی الله تعالی عنہ سره ودرول خو وچاته کني وی وچاته کړه الله بلم وچاته کنه بلې نه شو وچاته ولې نو بدغه اختیار نو وللعباد دا عبادت فارا افعال اختیاریه افعال اختیاریه دي اصل کې په دې مسله کې سیب علیه رحمت شپږ یا و مذهبونه دي لومبه مذهب په دې کې نه د معتزله او ماماګانو دي اغه خداوی چې دا فعل بقدرت العبد دی بقدرت العبد بلا ایجاب و استقرار معنا دا چې دا د دنه د بی اختیار نه صادریږي هم د په قدرت دی یو وګوره دا چې هغه حرکت د مرتعش غنه یادې بلا ایجاب او بلا استقرار دوی مسلک پکې د جبریان او ماماګانو دی هغه څه وایي انسان مجبوری محض دی هیڅ قسمه اختیار دل نشته وکړه مثال دا دی د دې تسپول دې تسپول را پدې خو دې دوه کې اختیار نشته دې خودوم خوديږي با دې نه خودوم اجري مرمي به اختیار شي خو نه خوديږي خو عاملان وایي چې دا زمونږونی څه وي چې په چاو خوديږي نو هغه وایي اجازه نه دا یو تجربه نه نو په موږ نه پېږي نو جوړه علم فکر غراله مولا صاحبان نو دا تسبیح یو خو دې او نه خو دې نو دا تسبیح خو یا کانه تا گزار کو نو کان کی در غړی دلو دا خپل اختیار نه دا خو تا ور غړاو تا ول په فورو لته ورکړه فورو به ور غړی یو په تیزه دی ورکا تیزه به ور غړی بل مسلک پدې کې نصیب علیه رحمت دا ابو الحسن اشعری رحمه الله تعالی هغه دا فرمایي چې دا فعل په قدرت د الله پاک دی هي اصل کې په قدرت د الله دی او د بنده د پارم په کې قدرت او اختیار شته چې د الله پاک فعل ته نسبت وشي خالق ورته ویل شي چې د بنده قدرت ته نسبت وشي کسب ورته ویل شي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ به فرمایل چې هیڅ شی زدونه نه خراب کړل کدي مسلې چې خراب کړل چې څه وکړي تفتازانی به متداوی چې لکه هر طرف من غیر راګيري تفسیح او خلاصې دل زمنګا بس دقه دي چې را دې فعل کې خود دې بندم د قدرت دخل مشته او د الله پاک د قدرت دخل هم پکې شته دې صحیح مذهب دا دي خود الله قدرت هغه خلق دې د بنده قدرت پکې دا د کسب وانه دیب علیہ رحمت بل بندہ بل مذہب پکی ندا دے چې دا مؤثر قدرت د عبد ځان لري
چې بندا کما قدرت استعمال کی نو الله پاک هم د کار هغه رنګي کوي تخلف دا غینه نه راځي دا د فلسفه اصل کې مذهب دی امام الحرمین ته نسبت صحیح نه دی حکما وای چې د دې مثال چې ده نو دا د قلم او د کاتب دی دا بندا په مثال د دې قلم باندې قلم دا ادات او یو آله ده د پاره د لیکلو نو مناسب لیکل کوي نو لیکل مناسب کوي خدا قلم لره پکې دغه دخل دی چې د قلم په واسطه کوي لکه دا قلم په ذریعہ باندې کوي الله پاک دی خو دی قلم ته محتاج دی خدای په اوچا ته محتاج نه دی بلا احتیاج دا مخلوق داسې استعمالي لکه کاتب چې قلم استعمال لکه قلم لیکل غټ دی قلم لیکل واړ دی دا قلم نری لیکل کوي دا قلم لیکل کوي کته کې په نسبت قلم ته موشو او نسبت چاته وشو کاتب تم کی الکه پلان کې مولي شي ډېر کلی خط کوي الکه ترا دا بال پین دا څنګه خط کوي شروع کوي ترا دا بال پین دا نری خط کوي نه نسبت چاته کی قلم تم کی دغه قرن بنده تم کی او دا وطن دا پینځم شپږم دار مولا صاحبہ چې دا د اهل سنت والجماعت نه علامه اسفراینی چې کوم دی وایي هغه یې اصل کې مؤثر مجموع د قدرتینو دا کوم پیل چې کېږي نو دا تحت القدرت د باری تعالی دی او تحت القدرت د دې بنده هم دی دواړه پکې دغه دي خدا قدرت د دې بنده نور لسته غیر د قدرت د الله تعالی نه نشل کی چې د بندا د دې قدرت سره د خدای قدرت مرګري شي انده اراده د کسب وکړه الله پاک له اراده د خلق وکي نو د دې کسب نشي عقيب الله اراده د خلق وکي او کار شل شي کني مشل نشي نو دا فعل چې د قدرت د بنده د لاندې مراله او د قدرت د الله پاک د لاندې مراله خو اصلي مؤثر حقيقي په کې کم یو لاله مولا صاحبات د چې مؤثر دوان دي خو مستقل مؤثر په کې هغه قدرت د باری تعالی له الکه وې دا وړی بدی شړی شي او دا وړی بدی شړی نشي د بنده د قدرت د لاندې وړی نشړی کیږي تر کومه پورې چې د قدرت د الله نه راغلي قدرت د الله راتل دغه معنا ده چې بنده اراده د کسب وکړه د دې فعل الله ورله دغه فعل خلق وکي که خلق لونه کې نو دې نشي مخې ته مدد کول و مذهب پکې د ابو بکر باقلانی دی لوی شخصیت تر شوی دی ابو بکر باقلانی دی تفضیل د آیات په بل آیات تفضیل د صورت په بل صورت باندې نه مانی او په قران کې اجمی الفاظ نه مانی ابو بکر باقلانی رضوان لړې په تحقیقات دا وایي چې قران شریف یو صورت تا افضل وګاڼو لکه دا د دې طرف لازمي تنقیس د نور قران دا نور علما ورته بیا وایي چې نه منګ چې دې لر افضلیت ورکو په داسې طریقه چې ورسره نه لازمي تنقیس د قران لکه تاسو ټول دلته تېستئ ازر یستئ ټول ازر دی بابا صفاتونو باندې مونږ ورشو چې رضا ناشنا وريږي په خل او به چې په دې وريږي کې ډیرانی واچي اپ کې دغه کې دا غسل ولا رور کې په سوچو غواړو کې غډیرانی لاره او دغه ډیرانی به دفن کې په دغه وريږي کې فکر رااله او تبه مبه د دې پیاز میاز دا ته وکی
ورورا ناشنا سړی دی او ناشنایي پخلی دی ګوتې به ورسره بیا خوري ګوتې به ورته بیا څه کوې نو په دې کې چې کوم دی امیر صاحب اوچت شه ولګېد ولې دې ټول د دې صفتونه پکې وشو دا منګه ولې تقریر سره وشي منګه ګیري نه شو څه قدران المعنا دا ده چې د دې صفت سره خو ستاسو تنقیص لازم شوی نه دی دقه رنګیري او صورت در خدای فضیلت ورکړي نو ابن تیمیه صاحب بیا وایي په ولسم جلد مجموعة الفتاوی کې ځان خبره بل خوا لاړه په ولسم جلد مجموعة الفتاوی کې وایي دا کم فضیلت چې یو صورت ته په بل صورت حاصل دی په اعتبار د مضمون حاصل او ډېره ښایسته خبره یې کړې جوهره ځکه د علمي میدان سړی دی ډېر عقایدو کې زمونږ لږ بېلګون شته دی هغه په خپل دی نور ډېر د علم د میدان دغه دی شهسوار دی نو هغه وایي ته نظر واچوه په صورت تبت یدا ابي لهب باندې او بیا نظر واچوه په قل هو باندې نو پرې واچوه نظر واضح چو وشو وایي تبت یدا ابي لهب مضمون ابو لهب او د هغه ښځه یادې او د هغه مال او اولاد یادې او په قل هو الله احد کې الله ذات د الله صفات یادې نو چې یو ځای کې څوک د ابو لهب او د هغه زامن او سبب د هغه ښځه دغه کوي دا یادې دا مضمون ډېر اعلی ترین دی که د الله ذات او د الله صفات او د الله وحدانیت ذکر کوي دا مضمون دی دغه نو خو ټول کلام الله دی نن خو ټول سره مولا صاحبه کلام الله دی خو لیکن دغه کې په اعتبار د مضمون سره پکې بیا فرق شته نو ټول کلام په دې څه وایي چې دا کلام الله نه یو شی شو او په اعتبار د مضمون سره چې والی نو بیا دا ځکه هغه سلسله قرآن اسی ابو بکر باقیلانی په خبره را یاد شوه نو هم مذهب د دې دا وی مؤثر په اصل د فعل کې قدرت د الله تعالی دی فکر دی او په وصف د فعل کې قدرت د عبد ابو بکر باقیلانی څنګه خبره کړې وی یو د اصل د فعل دی بل وصف د فعل دی اصل د فعل کې مؤثره قدرت د باری تعالی دی او په وصف د دې فعل کې مؤثر چې شه د مولا صاحبہ قدرت د عبد قدرت اصل معلوم کا اصل فعل او وصف الفعل دا کدا معلوم کا اصل فعل څه دی لکه او وصف فعل څه دی اصل فعل دا دی چې تاسو سکوټر روان کړی چړ ډک سړی دی پیو د سکون لای دی ولا نو اصل فعل خدا دی چې دا کم سړی وهل او وصف فعل دا دی چې دا سړی دی ولي وو دا د قاضیانانو غټ مشیر دی ټول نقصانونه پیدا کوي ما تعالی دې بشار وصف د فعل دا کوم وصف ته خبره ده کله نو اصل فعل د ذره ده او وصف د فعل اصل فعل په دې کې مؤثر هغه قدرت د باری تعالی ده او دی وصف د کوم اعتبار ورکول کېږي په دې کې څوک دا بنده دغه راغلی دا مذهبونه شو په چا کې مولا صاحبه په دې خبره کې چې د عبادت لپاره فعال اختیاري دي که غیر اختیاري دي او بنده په دې فعل کې څه حیثیت لري مولوي صاحبت په دې وایي ما فی که وایي دا قایلو کتابونه دي ویلي وایي او ویلي وي وایي دا د بنده دا فعل څه حیثیت دغه کوي دا لري فعل العبد په دې لږ رڼا وغورځونه دا ورڼاګانې دا ورته وغورځو زمونږ خپله ردا ده چې بس خلقی الله کوي کسبی بنده خدای ته خالق ویلی شي کاسب به ورته نه او بنده ته کاسب ویلی شي خالق به ورته نه به شو کنه
خان شاته سوي خالق او شاته سوي دا مثلا رازوس وللعباد الى عباد الفارا فعل اختیاریه یصابون ثواب ملاویږي دیوتا بها پدیبان ان كانت طاعتن کچتدا طاعت ان كانت طاعتن کچتدا طاعت جمال قاری سے دا طاعتن تاسو کتاب کې منسوب دي والی چې نه مصدر ده مفعول مطلق ده ها چې نه دا ان ناسب ده طاعتن ته څور کړي ده نسبی او څور کړي ده ان ناسب ده او طاعت ان ده دا وسچا شوی دی کاپ کار دا ټول کا دی دا کاپ وای ز جر ور کوم خو دې ټیم کې ځینی کله ما فکر نه ست نسب شي باو تاو کاپ لام واو مزمز خلام ربها شامن عذابها على حتى الى نكاب اذا حرف جاري مخو كلمه خبري ته فکر نه اس طرح نه نسب شي ان كانت کی ضمیر پروت ده اغا اسم دے دا کانت دا پارتواتم دا سشاشو دا خبر اکتر دلتا یو تدور طالبان دا وطدینو لنا ورده فکر دیزا الحمدللہ خدای پاک پدی کم برخرا کلی دا چی مزاق شناسی تدور طالبان دا ورده چی دا چیشه دی خبر دا کانا دی خبر دا چا دی ویو آقبونا او دیو تا سزاب ملاویگی علیها فدی فعلن باندی ان کانت معصیتن وس دلت دی معصیتن لچانت ورکو کانت ورکو کن کانت چی چیزے لکا پیر ناقص تی یہ دولی پیر ناقص ہوئی دولی پیر ناقص تی لیکن نقص تا خبر داغن فیلم دی او ناقصم دی خو بس پیل دی پیل تو انسان ناقص تا ولی بیس اوس دا وای دا یہ دی ناقص افعال ناقص لا دا سندا کما زعمت الجبریت لکا چی زعم کرے دے جبریانو چانو لا فعل للعبد اصلا فعل نشد بندہ دا پار اصلا بالکل او حرکات دی بندہ چی دیکم حرکات کئی ڈوڑی کری یا مزل کئی یا گاڑے چلی او یا بل پمنزل دا حرکات دا جماعات دا لا قدرت علیہا ولا قصد ولا اختیار قدرت نشد دے دی بندہ لے پدی بانی ولا قصد ولا اختیار او نه قصد او اختیار شتا دا د جبریان اوره وهذا باطل او دا نظریه باطل ده ولی مودي چې من فرق ور کله د بنده فعل په قصد او اختیار وی او کله د بنده فعل بغیر د قصد او اختیار د ازما د فعل ته ګوره دا کوم دا په قصد او اختیار دی که بغیر د قصد او اختیار قصد او اختیار او مرتعش غلظا کوي لأن هذا منغا چې فرق او بالضرورت خامخا ما بین د حرکت د باز کې او د حرکت د ارتعاش کې ارتعاش تقودا ما ترسته وکړو او وانا علم منغا علمي یقیني چې دا اولنې چې دا حرکت د بد شو چې دا په دې باندې مانټرا نشي به اختیاري هله دون الثاني ندابل دون الثاني ندامت ولأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلا لما صح تكليفه ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله هذا قبل الرسول ده كندواني پرتی إذن كندواني ميولي خلق كندوانو تخشالي كده وتخفش إذا أردت كندواني لو تتجشو خفش نصیب علیہ رحمت خفاوت اولی شولی خفاوت دا شما چی دا بی مسمت سنگ اندوانی و یو شی و بل شی مداوی گی دا انسانان هم گره پول بی مسمت مولانی و مولانی کی سال تاجیب نی طالبانی کی سال سلطن و سلطن حالات و گرد ورد بکنی حالات هم سری مولا صاحبانو قسم قسم انسانان که دا 50 کالا مڑی مخ کی
چې شوي دا را ژوندي شو د دې زمانې دا خلک ویني او بیا د دې زنانو دا لباسونه ویني په دې بازار کې ګرځېدلي ویني او چې دا تاسو معامله ده تاسو په خبره باندې فيشوي نو دقته ونعلم ان الاول باختياره دون الثاني ولانه لو لم يكن للعبد كتنشد عبد د پاره د ازمنګ دلیل دی دویم دی فعل د بنده د پاره نشته لکه چې جبريان وای نو بیا دا بنده مکلف فسدي بیا دا بنده مکلف فسدي دغه بیا مکلف جوړول او بنده مکلف دی کنه دی اختلاف دی پکې کنه څو مذهب لري پکې بنده مکلف دی کنه دی څو مذهب لري پکې همدا یو مذهب دی چې مکلف دی فکر دی چې بالغ بنده مکلف دی د دې خلاصي کې دانی پړمبي صفحه کې لا ویلي چې دا بنده مکلف دی په بیان دی کې کتابیداری او په یصاب وبین ایه او په يعاقب خلاصه کې دانی پړمبي صفحه کې لا ویلي خلاصه نه ویلي ویا نو ګوره مونږ چې کدا په دې فعل کې مجبور شي او د دې بنده د پاره اړول فعل را نشي نو مکلف به پته کېږي ولانه لو لم يكن للعبد كتنشد عبد د پاره فعلن فعلن بالکل صحیح بنشي تکلیف ددو او صحیح بنشي ترتب د استحقاق ثواب او د عقاب على افعال په فعلن د دبانی او صحیح بنشي اسناد د افعال التي عاش تقاضا کوي د سابقیت د قصد او د اختیار الیه د انسان ته پسیبلی د حقیقت بانی چې می وسکلا بیا بدا چې دا د پاره مجازي پیښ شي دا نسبت او د مجازي شوی حالان کې دا مجازي نه حقيقي دی مجازي نه دی حقيقي دی به خو به اسناد د فعل دتا بنا بر على سبيل الحقيقت را نشي او حالان کې دته على سبيل الحقيقت اسناد د فعل کیږي معلومیږي چې د بنده د پاره فعل شتا د دې جبريانو عقیده غلطه ده چې د بنده لپاره بالکل فعل نشته نه ولل عباد افعال اختیاریه افعال اختیاریه ولله شته او ادارنګي صحیح بنشي اسناد د افعال التي غفعال چې تقاضا کوي سابقیت د قصد او د اختیار الیه دې بنده ته په سبیلی د قدمانی مثل صلا وكتب وصفا على صلا نسبت او د کتابو د سوام مزي بنده تشریح قتل نه کوم اجازه نه قتل لیکه دې کم پیر چې د بنده نه دی نه دا غي نسبت دی بنده ته نه کی تکیږي به مجازه مونږ وی طال الغلام القال قولي وګت شوه دی الک وګت شوه دی دا وګدواله د پیل دی کدا پیل د باری تعالی دی په خپل وګدي دی شي کم وګدواله چې دا کم په دې ژوند په دې غټې دوه کې وګدواله نو خدا چې کله غونډېدل په بستر کې غزیدل په بستر کې دا وګدواله خو د حقيقي پیل دی خدا کم وګدواله نو عمر وای دا وګدواله دا د خپل اصل پیل نه دی نو د حاضر دي کې اسناد موږ د تکړه لري مجازن هم کړی دی نو کدی بنده د پاره دا نور پیلونه د بنده د غرنګ نه وي د اطواله چې څنګه نه دی نو بیا په کار دا د چې د نور نسبت هم د مجازن وی حالان کې ټول دنیا د دې قاعده د چې د نسبت دی او ته حقیقتا خلاف د مثل د چابانی طال الغلام وسود او دارنی تور شو لونو رنگ ددو سر شو رنگ ددو یجل شو رنگ ددو والنصوص القطعیت و نصوص قطعیت دا تنفی دا نفی کئی ذالکا د دین نسبتنا دا خو نفی کئی شریعت خود دی بندت نسبت کرے دی او که د بنده د پاره فعل را نشي بیا دې ته نسبت د فعل ونشي کنده چې د فعل نشته د نسبت ته ولې کې ها بیا غو نسبت ته نه دی پکار او دا نه دی پکار شریعت نه پکړې دی ولی ځکه شریعت ورته نسبت کړې دی که قولی تعالی جزاء دا جزاء ده بما په سبب د هغه باندې کانو یعملون چې دیو عمل کول یعملون ویل کني دی بنده د پاره پیل را لې بنده د پاره پیل
وقوله تعالى ودا قول الله جل جلاله فمن شاء اغسوک چې وغواړي د شاء نسبت چاته بنده ته فلیؤمن ایمان دی راوړي دا ایمان د راوړلو فعل د چا نه طلب کو د بنده نه ومن شاء فليكفر چا خوشي کافر دي هغه کله هم بیا کار دا شو چې ایمان کوي چې پر دې په خوې په منشا پلیو مين منشا پنځه اجازه کوي ورکړي ها اجازه تی ورکړي سوي دا څنګه دې کراوي پر یک پر کافر سیاق او سباق ته وګوري ځینې څوک سیاق او سباق ته نه ګوري غیر سیاق او سباق دا بم دي په مناظره کې په کار راځي ځینې څوک سیاق او سباق ته نه ګوري او د شی مقصد ورانه دي تبه ورته داوی اجي صاحبہ تبه ورته داوی چې پل یک پر ترجمه دا صاحب مقصد خو به پل یک پر ترجمه اجازت د کو پر راضي خو سیاق تلاشینا اعتدنا للکافرین ها دې په څیر سویری کې نه دی سیاق دا تقاضا کوي چې دا پل یک پر کی اجازت نه دا کفر د چا دی مولي صاحبہ د تهذیب دا امر د تهدید او دراتنی دی ویش قسمه باندې امر دی ځین علما 24 وای تاسو نو لنور حاجی کړي ځین چې کوم ډیر په حسامه کې هغه کې ویل ویش دی امر راځي دی ویش ته معنی ده په دا امر د څه د پاره دی مونږ ته دراتنی ده تهدید ده پاره دغه جراله کوام اینما که مقصد درسه بس به څه وایي زبادي واخ خورا زبدي فاحش الذي خورا ما لا تجي اجازه زبدي فاحش موجود څه را کوشا منګه ان كنت رجلا کتسړې دې معنا دار کرا کوش وري نو پیتی کوم دا شو کنه شو ملي شه دقه ته به ګوري ها ومن شاء خو بهر حال د شأن نسبت چاته شوی دی بنده ته وشو چې بنده ته وشو بنده د پاره فیرونه څه شو مولا صاحب لا راځي د قرآن شریف کې په دې کې په دادوانو باندې شاء قارین وای دا هغه مد دی چې درې الف او پنځه الف پورې څه کوي دویش نظما خپل قرائت داله چې زینو کې په درې باندې وګت کوم په زینو کې په پنځه دلته په خپل ته معلوم کې دا د کې د سویم ها وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا نؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون دا ولنه سفهاء می درې لپوګت او دا بل سفهاء می پنځه لپوګت ځکه چې دا ولنه سفهاء خو دی صحابه ته ویلي خو دې دی غوړ صحابه ته سفهاء وایي او دا دویم قرآن دیو ته ویلي دا دیو ته چې کوم سفهاء ویلي دي اجازه کومه ته دې چې درې احمد علي په وګت کې او کې پنځه نو دغه پنځه وګت کوم دا بل څونه هاري چې دا قاعده په خلکو ته خیر ولم په کې سره او باسي ټول مو دا پردي ویسته چې مو هو چې راکې دې خاري چې په کې سره ایستره دا قاعده ایستره کنه دا څنګه لري قوانین نه خلاف راځي وایا به اسنه چې بل ځای کې ما بیا په غیر را نشم دا مت بدونه وګت کې تاسو خیره کې څه دي درې دی په نه پینځه به وګت درې په اجازه نشته بس به دا نس دا خدای کنه اول درې وګت کو دا بل دې کې څه نقصان شته نشته خدای صحیح دې کې دا ور دې ورڅ بل لګو اوکې څنګه دران دا خلک دا د شاء اواله ډیر شي دا د شاء اواله
شاء بل یؤمن شاء والا ډیر شي او دا بل شاء والا خدای کم کی نه بل شاء والا خدای کم غلبی ته اشاره ده فل یؤمن په فل یکفر باندې چې دا پینځه چنده شو دا درې چنده او کته د څه وکی چې دا ولنې شاء لګ وګتی درې پیری هدي پیکه دا بل پینځه کې اشاره وشوله نفس الامر ته په نفس الامر کې دا ولنې شاء اول لګ دی او د دې دویم شاء اول دی همیش د پر دې کې ګرځي دې په ځمکه په مخ باندې مسلمانان کم دي وقلیل من عبادی الشکور وکدی کې دغه کې به بوله دا وجه او دغه کې نه به بوله دا وجه فإن قيل كچرتوي شي بعد تعميم علم الله تعالى وإرادة الجبر لازم قطعا هل کتاس خود الله علم او الله اراده ارثه شامل کړه نو به خو جبر زبان را لیکه ولی کله خدای په علم کې دا خبره وي چې مولا پالک بدا کار کوي په علم کې دای نو به خو جبر را لغه د نکې د سوال نه پیدا کی او کله خدای په علم کې دای چې مولا پالک بدا کار نه کوي نو به امتناع ده نه بکی د کېدلې به سوال نه پیدا کیږي نو دا خدا بنده پکې راګیر دی کله خدای په علم کې کول دي کوي با کله خدای په علم کې نه کول دي نه بکی جبر نور څه ته وي جبر خو څه پېښو نه دی چا په میو میو پیدا باندې جواب ځکه چې د دې اختیار خو ختم شو چې د دې اختیار ختم شو مولي صاحبہ او په یو ځکه په وجوب را لې اوس به خامخا واجب د چې دا کار وکړي او بل ځکه راغلي دي د علم د الله تعالی کې دا کار به نه کوي نه وکړي نو دغه ته امتناع را لنه امتناع سره وجوب یو ځکه وجوب شو بل ځکه امتناع شو ځکه اختیار د کم ځای نه راځي فإن قيل كچتوي شي بس د تعمیم د علم د الله تعالی او د اراده د الله تعالی نه جبر لازم دی قطعا لانه ما ذکر ازوان چې ما يتعلق د دوانو بتعلق نیولې په وجود د پیل پورین دا واجب دی یا په عدم د پیل پورین به خو ممتنع دی کله الله علم پکې دود کاری به کار واجب شو کله الله علم په نکې دود کاری نو بیا ولا اختیار نشته سره د وجوب او د امتناعنا تاش مولا پالک وای تاسو چې کل اعظم دې د جزنا څنګه دې مې عبدالرحمن بابا مزار ته تلې ومن ما الت اولیدو تاوس تاسو خبره را تعال ته پته ورګی تاسو درو وای ولی من سویل دي تاسو کل اعظم دې د جزنا دا غل کوي دا غل د تاوس نه غاټه تاسو دا کنه ده یا لکه تاوس نه دی لري د تاوس لا کوي د تاوس نه توا غاټه وا منګه مې ته ویلي چې لا شداغه دکان نه ولا چې راول چې هغه د قشقاش او دغه ته غوزي اپکیچ یا مازغی برابر شي مازغی ټیک شو چې اوس کله ښا تا نه ذات پوس کوم چې ته تاوس څه ته وي تاوس خودي ته وای چې ټونګي نه راونی ته د سیرا زارا په دې لکې په دې خيري ګوړې ودرګه دا تاوس دې کنه د دې نه لکې ځان نه غټه تا خو د تاوس نه لکې ویشتو بیا دې میچ کو او بیا دې لکې ځان نه میچ کړ مهرباني وکړه چې په د باندې سکو د چینه دي تنګي ګو نو او د تاوس نه بلکې نه وباس دای جواب دغه معتزلی او جبریو ته دا جواب جبری ته موږ چې دا پر تاوس نه ویشتنه کار دی نیم تاوس نه لکه ایستلو معنا پښتو کې دا د چې نیم کار ذکر کې او نیم پرې دی نیمه خبره کې او نیمه پرې دی زیاده تاوس نه لکه ایستل دی په مناظره کې بدا مثال ورکې چې دا د خارج د مثالونو او غف شپ او خندا پکې کې به بس تا پرشر قایمي دا یاد څه کړي رااله دا مثال کو تا خو د تاوس نه لکه ایستل د دې لپاره خدای پیدا کړ چې ګرځي تاوس نه لکه یو بس او مسله ونه رسېږي راځه نو څنګه چې دې موږ ته ګور دا وایي قل نامون وایي
چې الله عالم دی اراده لري چې بنده به کوي یا به پریدي خو په خپل اختیار د الله په علم کې خود چې دا کار د کېدل دی مولا پالک به کوي په خپل اختیار او یا د الله په علم کې دی چې دا کار به مولا پالک نه کوي په خپل اختیار نو دا اختیار څه کې تاوالي دی چې خدای په علم کې خدا پراته ده چې دا به کوي په خپل اختیار زما د طرفه په جبر نه دی دا به نه کوي په خپل اختیار الکه د خدای په علم کې دا و چې ابو بکر به ایمان راوړي په خپل اختیار ابو جهل به نه راوړي په خپل اختیار نو جبر د کوم ځای نه راځي اختیار پکې راځي به جبر شته ولا جبر مع الاختيار وسمنګ دا وایو ذکر کنه قلنا يعلم ويريد ان العبد يفعل باختياره ولا جبر مع الاختيار لکه چې شرح حکم زبو سزا ته کوم ولا جبر مع الاختيار لکه چې جواب ودو ویلي چې ولا اختيار مع الوجوب والامتنان زبو توسویم چې ولا جبر مع الاختيار جبر كون ثابت نشو فإن قيل كچرته ویل شي وصلى الله محمد المعلم زيارة رضي الله تام بكي صحابة الكرام تصحبوا أبوكي إسرائي فتاروني في تيالي أبو فورجا معاقين كبوضع مسألة وجل كدسي شبويات بلوغة قسم تسبير يوشان تسبير بلنگی تو نفس التصفوف شان ثابت ہے فقدوك بانی ذکر لا غنی دا ثابت ہے نقصان حاکم دا مستدرک بلا دلائی دی من ترکبه شان نمانر نبیبه وکمون بکمندر نبیبه دیدن ابل پرونا تبوی چکوه وچن مولانا تے پرکی بانی تیرار فرمانے دی یاد تو یہ تجوی بھی مسلمان کے حوالہ خصوص القبائل ہے اور دلائل انبار